سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله مع أصحابه الذين هم بذور العلوم والحكم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرسوم اللعين الملعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم وأنا أنفسكم نسبا وسحرا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يأتوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرمون. ومددت يدي إليك تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا أنت في قلبي ووسواسي. وما جلست على قوم أحدثهم إلا أنت حديثي بين جلاسي. وما شربت الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ولا ذكرتك مكروبا ولا حضنا إلا رأيت حبك مقرونا بأنفاسي. لواهي زليها لو رأينا جبينه لآثرت بالقطع القلوب على اليمين. أعفاقها قديدا مغرقتا برزيدا
دیدہ ولیکن تو چیزی دیگریس سر سے پاک لے کر تنویر ہی تنویر ہے سر سے پاک لے کر تنویر ہی تنویر ہے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتی ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتی ہے میری مانا کی ضرور رہتی ہے اے جنت میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل کا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتی ہے سبحان اللہ دنیا کی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا دنیا کی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشانی نوری گمتا اور رحمت کا بصیرہ تھا نشانی نوری گمتا اور رحمت کا بصیرہ تھا کہ دنیا کی حکم پر سیلابی نور آیا جہانی کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی بھی اس کی پاگوچوں میں وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ رحمت للعالمین آیا مبارک ہو زمانے کو کہ رحمت للعالمین آیا صحابی رحم بن کر رحمت للعالمین آیا دکمائے خدا مظہر دے بلغ العلا بکمالہ تاریکو لا سحر دے کشفت دجا بجمالہ فاخلاق منور دے حسنت زمین خسالہ پاک محبوب درد اکبر دے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا سیدنا محمد وآلہ وآلہ بعدد کل معلوم لک رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جناب قابل صد احترام علماء اعظام طلباء کرام و تمام مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت بارگاہ جلسہ منعقد واقعی جدا سیرت جلسے کول دا دین یو عظیمه حصہ ده دې لپاره چې خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرتنا د هغې د کردار او د اخلاقنا خلک باخبر شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې سیرت باندې دوی عمل وکړي مولانا شاہ حسن مدنی زیر مجدبو هغوی ډېر وخت نه څنګه چې مخکې مولانا صاحب فرمایل ډېر وخت نه د انجمن قرآن و تبلیغ و سنت عمده خدمت ادا کوي واقعي موږ ټول د هغې مرهونې محنت یو چې دومره قرباني کوي هر کال د محرم میاشت کې او دارنګې بیا د ربیع الاول په دې میاشت کې خلک دینی دعوت دستخان و دغوری چې خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نه خبر شي خو چې دا جلسې نه منعقد کېدې خلک به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نه خبرېدې نه اوس دا جلسې کېږي او بیا چې چا نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت متعلق تپوس وکړي خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نه خبر نه شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی اور ذلت پنجاب نماز پرشی راگلی ہوئی حسین ترڑی اور پرشوہ دے اسلامیات
ویدا سوال پکی وقت فرمائے کہ نبی علیہ السلام سیرت باندې تاسو پورا پاس وکړئ. نو د تربیت دیالسم یو طالب علم سټوډنټ دی هغه د نبی علیہ السلام د سیرت مطالعه لیکي کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک مالدار شخص کا بیٹا تھا اور مکہ مکرمہ میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہاں MPhil اور PhD کر کے واپس مکہ کی اور سیاسی زندگی اختیار کر کے بڑا نام پیدا کر سکے. دا تربیت اسٹوڈنٹ دی وہاں نبی علیہ السلام د سیرت مطالعہ دا خاطری کی اور سیرت لگی رجزات ایجوکیٹڈ ہوئی اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سبق ہوئی دا حالت نہیں. نو عام خلق بد نبی علیہ السلام د سیرت داوی بس تاثر ہوئی دا خدا دومره جنسی کی اللہ نبی عمر کی برکات کی دی واللہ نبی دا مسائی قبول و منظور گردولی کی چیاوی دا دومره مسائی گئی کوششونه کوي دې لپاره چې خلک د نبی علیہ السلام د سیرت نه خبر شي. نو د نبی علیہ السلام سیرت هر یو پیغمبر سیرت الله ذوالجلال د کوم وخت شروع کړي چې کله هر پیغمبر دنیا ته راشي دا سیرت شروع شي او د نبی علیہ السلام سیرت الله ذوالجلال د کوم وخت شروع کړي. ترمذی شریف کی یو دی روایت دی نبی علیہ السلام فرمائے كنت نبيا وآدم بين الماء والطين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زائے وقت پیغمبر چې آدم علیہ السلام دخل او دعوت ترمیز او آئے وقت سے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام چې کله وفات کېدو نو خپل شیش علیہ السلام ته وصیت کړي وی بچی تا چې کله یو مشکل راشي نو الله تعالی استاد او قبول نشي نو زمان اولاد کې به یو پیغمبر راځي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه دروس شریف او اسلام راغلي شیش علیہ السلام په طریق بابا ما خدا اوس کولې وی بچی دا تاسو ولې د جنت ته راغلي وی قسم دې د جنت په دروازه باندې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله قسم دې په عرش باندې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د جنت د هر کوی په ترتیب باندې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د نبی علیہ السلام سیرت الله د کوم شروع کړي هر یو پیغمبر سیرت چې کله پیغمبر دنیا ته راشي دا سیرت شروع کی او د نبی علیہ السلام سیرت الله د کائنات د پیدا کېدو مخکې دا سیرت شروع کړي. یو عالم دی هغه د نبی علیہ السلام سیرت باندې 40,000 اشعار لیکلي دا سیرت باندې 40,000 اشعار. اخري شعر چې وی عمر ختم شو راځو پورې مدح د نبی علیہ السلام باقی ده ورته تمام مدح باقی ده او ختم شو عمر ختم شو د نبی علیہ السلام سیرت یو داسې سمندر دی چې هغه لپاره کې نه نشته دی. تاسو مولانا مهاجر حسن ایرانی رحمت الله علیه د نبی علیہ السلام سیرت باندې یو ورکوټه کتاب لیکلی دی خو 450 عنوانات دی بھائی 450 عنوانات دی بگی سر یہ انگریز جو کتاب لیکلی دی ہنڈرز مینز 100 بڑی عالمی دسرم قسم تاریخی لیکلی اول نمبر تاریخ ہنڈرز مین کے 100 بڑی عالمی اول شروع نبی علیہ السلام نے کرے اور دریم نمبر کی عیسیٰ علیہ السلام تاریخی لیکلی 16 نمبر کی حضرت عمر فاروق سے گزردار تاریخی لیکلی دی باشا کے خود انگریز پڑی چیرہ خلق بما برآمد کی جتنے عیسائی ستا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے برطانیہ و وسط کی مسجد اوسیگی اور کتاب لکھی دخل پیغمبر تاریخ اسکولی جو دا مسلمان دا پیغمبر تاریخ دا مخیری
مسلمان پیغمبر هغه عظیم شخصیت یې خپله وي چې د خپل امت دپاره هغه حکومت کړی دي، طریقې امت ته پرېښودې ده، واقعي بدونه یې کړي دي، امت ته یې طریقه پرېښودې ده، اولاد تربیت یې کړی دي، لوڼې واده کړي دي، نو امت ته یې طریقه پرېښودې ده. عیسی علیه السلام خدا سیر و سیاحت زندگی بسر کړې ده، نه واده کړی دی، نه حکومت کړی دی. موږ به د حکومت طریقه د چا نه حاصلو چې واده کو، د واده طریقه به موږ د چا نه زده کوو، د اولاد تربیت طریقه به د چا نه زده کوو چې لوڼه واده دا طریقه موږ د دې نه محروم یو. زموږ پیغمبر دا نه دي کړي. زه مجبور یم چې د نبي علیه السلام په سیرت سره د دې آباد نو اول پوره سیرت یې د نبي علیه السلام ذکر کړی. یو ځل مولانا قاسم کی رحمت اللہ علیہ دار میں دیوبند بانی و مبانی سیرت باندې تقریر کرو، لوی مجمع وا یو عیسائی والا چټ ورکړ چې حضرت ته د نبی علیہ السلام سیرت بیانې او د نبی علیہ السلام په عصمت باندې باس کې چې دا ټول انبیاء مقتدا او د شان د ټول پیغمبرانو موجود دي. مناقصه سے فرمائے کہ نبی علیہ السلام محمد و احمد راوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ محمد باندې او احمد دوه باندې متنشته، یو باندې متنشته، لکه څنګه چې نبی علیہ السلام د محمد او احمد صلی الله علیه وسلم دا ټول پاک دي، دا نبی علیہ السلام ذات د عیوب نه بالکل پاک دي. نو عیسائی ولا چې ورکړو چې ته د نبی علیہ السلام د عصمت متعلق بیان کړي، حالانکه د عیسی علیہ السلام مقام د نبی علیہ السلام وجود دی. ولی عیسی علیہ السلام کوئی جبدی کړي دي چې د نبی علیہ السلام کوئی نه دي جبدی کړي. دویم د عیسی علیہ السلام د مور متعلق ستاسو قرآن وی چې امه صدیقه چې د مور رښتونکې وه، چې تاسو د پیغمبر د مور متعلق قرآن کې دی ویلي چې امه صدیقه. زموږ د پیغمبر د عیسی علیه السلام د مور د حضرت مریم د هغې متعلق قرآن وایي چې امه صدیقه، لیکن ستاسو د پیغمبر د مور متعلق قرآن دا نه دي فرمایلي. د دې دوه وجوهاتو په بنا د عیسی علیه السلام مقام اوجد شي. مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی خدای کو آپ چھوڑے یہ ورگڑے آپ کو کبھی کبھی بڑی جوابات کی خودی کو کی جیسے استاد اقوام مطابق